چې فرعون ناست په خپل کور کې او ابلیس راغی ورې ورته وټکاو نو आवाज کوي فرعون د دننه نه بار طرف ته ابلیس ته شیطان ته आवाज کوي من وراء الباب دروازې شاته څوک دی هلکه نو هغه ورته وایي کیف انت رب الناس اعلی ولم تعرفني وراء الباب فرعون ته وایي ته خو ځان ته وایي چې زه ټولو خدایانو خدای یم او ته ما د دروازې شاته نه پېژنې فرعون ته پته ولګېده چې ابلیس راغی ځکه داسې سوال په فرعون باندې ابلیس کولی شي بل څوک به نشي کولی او دا غلط خلک یو بل هم پېژني غلط سړی پېژني او سم سړی هغه سم خلک پېژني د غلطو خلکو ناسته د غلطو خلکو سره د سمو خلکو ناسته د سمو خلکو سره دروازې ورته کلو کړه شیطان کېناستو او فرعون کېناستو دا فرعون ورته وایي دا راته ووایه چې په مخ ته ځمکه به زما او ستا نه غټ رزیل په کائنات کې په مخ ته ځمکه به زما او ستا نه بل داسې یو انساني چې د الله ډېر بدي شي نو ابلیس ورته آو یو انسان ما ته معلوم دی چې هغه د الله جل شانه زما او ستا نه هم زیات بدي شي هغه څوک دی فرعون ورته وایي ابلیس ورته وایي دا هغه انسان دی چې د بل انسان سره حسد کوي دا د الله جل شانه د فرعون او د ابلیس نه هم زیات بدي شي تا نه بازي ټول نه هغه د بل انسان ښه لباس نشي برداشت کولی د بل انسان گاڑی نشي برداشت کولی د بل انسان بنگله نشي برداشت کولی د بل انسان عزت نشي برداشت کولی د ټولو ته حسد وي او دا د نارینو په نسبت بیا په زنانو کې لږ سیوا دی زنانه وایي داسې کپړې نه اچوم ولې دا داسې کپړې خو د پلانکۍ دي دا داسې څیز خو د پلانکۍ په دې ولې ډېره غوسه ورځي چې د پلانکۍ خاوند مالدار دی او زما دا مالدار نه دی غریب دی او هغه ګورو دومره په عزت کې ګرځي او دا مونږ دونه کمزور یو چې دی سره دی دا د دینه واغستی شي او دا د مونږ له راکړی شي په بل باندې دا نشي سود دقې ته حسد وایي او حاسد انسان د الله جل شانه د ابلیس نه او د فرعون نه زیات بدي شي یو روایت ته یو متکلم فیها روایت ته هغې کې دي وایي دا حسد د انسان دا نیک عملونه داسې سیزي لکه څنګه چې اور اوچه پتری سیزي داسې نیک اعمال بربادوي نو الله جل شانه فرمایي چې چا ته ما کم حیثیت ورکړی بس په هغې حیثیت کې دله خوشحالېدل پکار دي د دا نه وایي چې پلانکۍ داسې دی او پلانکۍ داسې دی او زه داسې یم نه دا خبرې نه دا خو د الله جل شانه په تقسیم باندې د عدم رضا اظهار دی چې زه نه یم رضا د الله جل شانه په تقسیم باندې او دې نه زما په خیال چې لویه ګناه بله نشته او حدیث شریف کې راځي حدیث قدسی دی چې الله جل شانه فرمایل چې یو انسان زما په تقسیم باندې رضای هغه زما په تکالیفو صبر کوي هغه زما په احساناتو باندې زما شکریا ادا کوي نه الله جل شانه فرمای دا زما دوست دی او د قیامت پر ورځ به په خپلو دوستانو کې راپاسو او بیا الله جل شانه فرمای کم انسان چې زما په قضا باندې رضا نه کم انسان چې زما په فیصله باندې رضا نه زما په تکالیفو باندې صبر نه کوي او زما چې کم انعامات تی احسانات تی په هغې باندې زما شکریا نه ادا کوي فلیطلب ربا سوایا بیا د زمانه علاوه بل ځان له رب وګوري بل خدای دی وګوري ښه زما سره هېڅ تعلق نشته ده بل رب د ځان له ولټوي چېرته فلیطلب ربا سوایا زمانه علاوه د بل څوک رب ځان له وګوري زه د رب نه یم الله فرمایي